इस्लाम। मुसलमान हो? हाँ। आखिरी नबी का नाम क्या है? पता नहीं। पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जुनेद खान मदा वीडियो आ खलकु په مخ باندې سپېړه د کم خلک چې وایي چې اسلامي ملک کې د تبلیغ ضرورت نشته. د سر ود مخ کې ما اوریدل چې سعودي عرب والا تبلیغي جماعت باندې پابندي لګول چې لکه سعودي عرب یو اسلامي ملک ته دی کې تبلیغ ضرورت نشته. نو دا د هغې په مخ باندې دا ویډیو سپېړه ده که مسلمان ملک ته که هندو ملک ته وایي کې خامخا د تبلیغ ضرورت راځي. داسې خلک هم پکې ژوند کوي چې څنګه تاسو دې ویډیو کې وګورئ. دا اوس وګورئ ویډیو در سره سٹارټ کوم. कैसे मुसलमान हो? कैसे मुसलमान? हम रेगिस्तान के रहने वाले। तो रेगिस्तान वाले के ऊपर क्या फर्ज नहीं है? नमाज दूसरी हम नहीं पढ़ते। नमाज नहीं पढ़ते? तुम्हारी किताबों में नमाज फर्ज नहीं है? हम सब फेरा वाला काम करते सिर्फ। او دا وګوره چې هغه مونږ هم نه کوي. هغه د مونږ پته نشته. هغه د آخري نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پته نشته. د څه په وجه باندې چې دوی چا خبر کړي نه دي. د دوی پرورش داسې خاندان کې وشي. دوی داسې خاندان کې رالوي شي. دوی داسې ځای کې اوسېږي په پاکستان کې یو اسلامي ملک دی چې اسلامي په ملک په نوم یادېږي. داسې ځایونه پکې شته دی چې هغه ځایونو کې جوماتونه هم نشته. داسې ځایونه پکې شته لکه دا وګوره دی وایي زه د مارانو کار کوم ماران نیسم سپېره یم. ماله دا پته نشته چې زموږ خوږ نبي څوک دی. ډېر د افسوس مقام دی. دا خلک به مونږ نه تپوس کوي. د دې خلکو د قیامت پر ورځ به دا خلک مونږ نه تپوس کوي چې تاسو له پته و تاسو ولې مونږ ته اسلام نه راوړو تاسو ولې مونږ نه راتلئ. او داسې خلک هم شته چې وایي چې تبلیغي جومات ضرورت نشته په اسلامي ملک کې. نو اسلامي ملک کې دا هم د اسلامي ملک بنده دی که نه. دا هم په اسلامي ملک کې ژوند تېروي که نه. د حق نه لري په مونږ باندې حق نه دی. په مونږ حق نه دی چې مونږ ورشو دله ووایو دی د هر څه نه خبر کړو. د څه دوی پرورش داسې ځای کې وشي څه دوی اوسېږي داسې ځای کې چې دوی ژندګي داسې تېرېږي. دا څه خلک داسې وي توبه خدای توبه چې دوی زندګي د ځناورو غوندې تېرېږي. دوی د دنیا نه خبر نه چې دنیا کم ځای کې ده او کم ځای کې نه ده. په غره کې اوسېږي په غره کې ژوند کوي. نه الله پاک پېژني نه زموږ خوږ نبي پېژني نه مونځ کوي نه اودس کوي. بس د خرو غوندې زندګي تېروي. داسې ډېر خلک شته. نو دغه خلک مونږ خلکو له پکار دي. مونږ چې کم فی خلک دي تعلیم والا خلک دي تبلیغ والا خلک دي چې کم خلک پیری چا سره علم دی هغه خلکو له پکار دي چې لاړ شي دا خلک د غزي نه راوباسي او دوی له وښیي دوی د ژوند رڼا وښیي دوی د دنیا رڼا وښیي دوی د اسلام رڼا وښیي چې لاړ شئ وګورئ. دغه ژوند صرف نه چې تاسو به دغلته کې ناستئ یا ګډې سره وئ یا مطلب ماران نیسئ. دا ژوند نه دی. ژوند دې خوا دی. وګوره ترقي کم ځای کې دنیا څومره ترقي کړې ده. اسلام څه دی؟ اسلام څه شی دی؟ اسلام باندې پویول پکار دی. مسلمانۍ باندې پویول پکار دی. نو دا خلک پر قیامت پر ورځ غیر مسلم خو پرېږده په مسلمانان داسې شته چې ځان له مسلمانان وایي او خوږ نبي نه پېژني. ځان له مسلمانان وایي او مونځ پېژني نه. ځان له مسلمانان وایي او د هغوی په ځای کې جومات نشته. نو څومره د افسوس خبره ده. څومره یار ډېر زیات انتهایی خفه شم چې داسې خلک هم په پاکستان کې په اسلامي ملک کې ژوند کوي چې هغوی داسې قسم زندګیانې تېروي. او بیا داسې خلک لیبرل خلک چې وایي د تبلیغ ضرورت نشته لکه هغه تبلیغ اړو څه ویلي او ساتي نه. نو دا خلک به څوک وایي؟ دې خلکو له به څوک علم ورکوي؟ دې خلکو له به د علم رڼا څوک وروړي ځنګلونو ته؟ دې خلکو له به د علم رڼا څوک وروړي غرونو ته؟ دا خلک په څنګه د دغې تورو جالو نه موږ راوباسو؟ دا صرف د تبلیغ والا کار دی. تبلیغ والا کولی شي. نور زموږ ایجوکیشن ډپارټمنټ زموږ تعلیم والا چې کوم خلک ته یونیورسټیانې دي که پرایویټ دي که ګورنمنټ ته دومره هم تکړه نه چې لاړ شي او دغلته دا خلک راوباسي او دنیاوي تعلیم ورکړي. دیني خو پرېږده. دیني خو امپورټنټ دی ضروري دی. خو لکه دا کم خلک چې وایي چې لکه دې څه اهمیت نشته دی مطلب داسې ضروري نه په اسلامي ملک کې. نو هغه خلکو له زه وایم چې ځه ورشه دوی له خو دیني تعلیم ورکړه که نه. ځه چې اسلامي تعلیم خو نشي ورکولی نو دیني سوري د دنیاوي تعلیم خو ورکړه که نه. ورشه دنیا په هر څه پوهېږه. دا خلک وګوره په جال کې ژوند تېروي. دا خلک خو داسې دي چې لکه په بند جال کې لکه ځناورو غوندې ګیر ژوند تېروي. د څه نه خبر نه دي. دا خلک پویول غواړي. ډېر زیات افسوس راغی. داسې قسم ویډیوز اکثر په سوشل میډیا باندې راشي چې سړی سوچ کې واچوي چې دا څنګه خلک دي او دا څنګه دنیا ده. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ. پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.